أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم. سورہ لقمان لگ شوق سره دلچسپی سره اغوا هم رہی اور هغه باندې ځانم پوي کې ضروري آیتونه دي لومبري رکوع خاص کر بیا هم دا غران کې ټول پدې کې بعد لقمان حکیم هغه نصیحت هم الله تعالی نقل کړی ده. د دې ابتدایي آیتونو شان نزول چې کومو اول تاسو باغې باندې ځان پوي کړئ نو ان شاء الله اوس خبره باندې وتا سو آسان سره پويږي. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قران کریم دا دعوت مکه کې خورول شروع کړل نو د مکه اکثر خلک او بیا خاص کر نوجوانان د دې آیتونو نه د قران کریم نه بغیر د متاثر کېدو نه پاتې نشول، متاثر شول او بیا په کې متاثر کېدو کې به هم اکثر نوجوانانو لکه عمار رضی الله تعالی عنہ، بلال رضی الله تعالی عنہ، علی رضی الله تعالی عنہ، عمر رضی الله تعالی عنہ دا اکثر نوجوانان کسان چې هغه ډېر زیات متاثر کېدل او د دې قران کریم د دې اثر نه چې دې اثر په دې خلکو باندې ختم شي او نشي نو دې کافرو په مختلف میټینګونه اجلاسونه او تیاریانې خواریانې د ټولې به کولې سختیارې به کولې نرمي به کوله وغیرہ وغیرہ د مختلفو طریقو سره چې خلک دینه واړی چې د خلک د قران کریم د اثر نه متاثر نشي او موږ دینه دی واړو واپس بل طرف ته د کفر طرف ته. نو په هغه اجلاسونو کې په هغه میټینګونو کې یو اجلاس داسې هم وشو چې باغې کې یو سړی نظر بن حارث هم او هغه نظر بن حارث د دې اجلاس په شرکاو کې او چې هغه به مشورې ورکولې چې څه داسې طریقه اختیار کو چې د نوجوانان او د مسلمانان د قران کریم نه متاثر هم نشي او څوک چې متاثر شوی دي د قران کریم نه واپس راوړي او دا قران کریم چې اثر کوي بزړه او په دماغ باندې نو موږ د اغیز له او دماغ ته داسې شی پیدا کو چې هغه اثر وکړي د پزړونو په دماغونو باندې چې قران کریم په کې نه نوځي او کنه نوځي نو اثر په نه کوي. بیا چنانچه چارای پیش کړلا چې موږ به وایو چې دا جادوګر دی، چارای پیش کړي چې موږ وایو چې دا لیونه دی، چارای پیش کړي موږ به وایو دا کاهن دی وغیرہ وغیرہ. خو د هر رائے به د مخالفت کو او ویلې به چې موږ جادوګران هم قتلې دي، کاهنان هم قتلې دي او لیونیان هم قتلې دي، شاعران هم قتلې دي، دغه کلام هم داسې نه دی، دغه خبر هم داسې نه دي. دا ټول شیونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې اثر نه کوي، دا فائدہ نه کوي، دا تاسو وایي دا فائدہ نه کوي. نو بیا څوک نو بیا د رائے ورکړه چې زبلار شمه عراق ته د عجم ملکونو ته او هغه دنه بزده کیسو کتابونه براوړم د کہانیانو ناول براوړم او هغه ناول سره سره بزده هغه دنه وینځي زموږ خپل ژبه کې دا دمانه وغیرہ چورته وي دا براوړم او دا بیا د خلکو ته مونږ به هغه باقاعده مجلسونه به قائم کوو او هغه مجلسونه ته مونږ د نوجوانان برا غواړو نو دی به د قران کریم په دی باندې اثر بنه کوي نو دا به یو خزر یوي خطر کوي د قران کریم دا ډېر توجه سره دا واوري او دی باندې ځان پوي کوي دا ډېر اهمه خبره ده. نو دا ډېر زیاته د قران تدارک لپاره د کافرو دا خبره خوخه هم کړله او په دې باندې متفق هم شول او نظر بن حارث په دې کار باندې ولګاو چې تلاړ شه اندک کار وکړه. چنانچه هغه لاړو چې لاړو عراق ته لاړو او بعض روایتو کې د ایران هم ده خو عراق ته غلاړو او عراق نه هغه په ځنو روایتو کې شپږ دي، په ځنو کې زیات دي، ځنو کې کم دي، خو بهر کتابونه هم راوړل او ځان سره هغه وینځي یا خزي غستی هغه کې راي وستي چې هغه بدل تدوی باقاعده غډولې به او بیا هغه باندې د غانې بجانې ویلي او دغه د کیسو کتابونه بدی ورته پڑھاول د شعر په انداز کې یا د کیسو په انداز کې د دې په مجلسونه قائم کول او د نوجوانان به راغختل پته بلا کوله چې دا نوجوان پیغمبر اسلام نه متاثر شوی دی، دا متاثر شوی دی، دا متاثر شوی دی، بیا بدی ور پسې ورغلل او هغه به ځان سره دی باندې ولګاو چې ته او باقاعده د خځو ډیوټي دا لګولې و
د دې دا ډیوټي لګولې و چې کم نوجوان د قران نه متاثر شي ته هغه پسې به ولګول چې دا غي سره د مینې او د محبت او د بدکاری و غیره و غیره دا وعده کوا او دعوی کوا چې دا د قران کریم د رحمت نه لری شي او ستاسو په مصیبت کې هغه گرفتار شي نه دا هغه یو ډیره کامیاب او ډیره بهترینه دغه وخت یو چلو یو تدبیر یو مکر د کافرو او د مقابله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیتونو او قران کریم او د هغه بنیاد باندې د سورته لقمان د اولینی رکوع نازل شوی د هغه په بنیاد باندې نو اوس تاسو ووري هغه د کې زبې تاسو په یوم ان شاء الله چې د اثر څومره ده او د دې فائدہ څومره ده یا د دې ګناهونه څومره دي الله تعالی دې موږ تاسو پوي کې او الله تعالی دې ماته بیانولو توفیق راکړي او موږ ټول ته دې پوي او د عمل کولو توفیق راکړي کومه ګناه چې زمونږ په معاشره کې زیات وي او موږ تاسو پاره کې انختیو نو ما په هغه باندې خبره مخکې مو زیاته کړې وی او بیا هم زموږه کوشش دا وی چې هغه باندې زیاته زه کوم خبره او پوي شور باندې خامخه چې کم از کم دا ګناه یا دا قران کریم وینا دا بیان دا کم از کم مونږ نه خوځي لکه دا پردې خبره مونږ تفصیل سره وکړه نو مې کړه دې د پاره چې کم از کم دا ګناه مونږ لري کو خپل ځان هم دا غره کې دا اوس چې کوم ګناه الله تعالی بیانوي دا تاسو لګووري او خو توجه سره په دې باندې سوچ وکړئ چې الله څه وایي الف لام میم الله پویږي په معنی د دې ټکی تلک دا آیات الكتاب دا آیتونه د کتاب دی الحکیم حکمت نډتی هدن دا هدایت ته ورحمتن او دا مهربانی دا للمحسنین نکانو د پارا نکی کون کو د پارا الذين نکان هغه کسان دي یقیمون الصلاه چې هغه قائم کوي منځ ويؤتون او غي ور کوي الزکات زکات وهم او غوي بالآخرت په آخرت باندې هم هغه یوقنون یقین ساتي اقامت الصلاه ایتاء زکات تفصیل مخکم تاسو بار قران کریم کې اوریدل دا دواړه په اصل کې جسمانی او مالی عبادت دي اقامت الصلاه زمونږه جسمانی عبادت ته او ایتاء زکات زمونږه مالی عبادت ته اشاره ده نو دا دواړه شیونه د الله تعالی د پاره کوي او دوی په آخرت باندې هم یقین ساتي فکر آخرت او سره ژوندې دا د فکر آخرت په دې کې یا د سورته بقره په ابتدا کې یا په بل دې کې چې بار بار ور کوي دا داسې یو شی ده داسې یو خوف ده چې دا بتا جوړي نیک عمل د پاره دا وتا تیاری یعنی بل کم شي زتا توای ما چې تغلا مکو ما سره څه زور ده زه بس وکم په دې کې بل څوک تا توای دعوت درکې بیان کوي تقریر کوي وغیرہ 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 دا غری خپل خلاص کړی شي خپل مهنت وکي خو ضروری نه ده چې ته هغه باندې ویریږي خو چې یا ته بدل شي خو چې کله تاسو سره احساس پیدا وشي چې کزه بدل نشم نو ما د پر سزا نه بیا نو هغه سزا بیا انسان نکي طرف ته بیا مجبور کی دا هغه بدینه به انسان ایثار کی نو پدې کې ټول نه لویا سزا او ټول نه بهترینه سزا الله دې تاسو بچ کی یا بهترین احساس هغه د آخرت فکر دی چې کله آخرت فکر د انسان ژوند دی نو دا بیا انسان دا یریږي او دا غیرې په بنیاد باندې هغه انیک عملو کی او د بد نظر ایثار کی بیا اولئک امدغه کسان دي علی هدن په هدایت باندې دي مر ربهم د دې رب طرفنا واولئک امدغه کسان هم المفلحون هم دې کامیاب دي دا بیا کامیابی دي ته کامیابی ملاوی کی ان شاء الله ومن الناس يودن خلقنا من هغه څوک دي یشتری اوس خه توجه کوي او لفظي معنی ته بیا د دې تشریح ته یشتری چې اخی اشترا معنا می تاسو تکړه وا دا ویل کیږي ترجیح ورکول ته او دا د اغستو او د خرڅولو دوړ د پاره د لفظ الله استعمال کړی په قران کریم کې اخستلو د پاره هم استعماليږي او خرڅولو د پاره هم استعماليږي ځکه چې یو شی ته اخر پیسې ورکړي نو ته د پیسو په مقابله کې هغه شی ته ترجیح ورکړه او هغه دکاندار هغه پیسو ته ترجیح ورکړه یعنی هغه شی چې ته ځان طرف ته راتوي دته ترجیح ورکړي دته اشترا وای بار به کې اغستل یا خرڅول اشترا ترجیح ورکول نو هغه کسان چې ترجیح ورکړي لهو الحديث لهو ولکېږي هر هغه کار هر هغه عمل هر هغه خبره چې تا غافل کی د بل اهم کار نه دته ولکېږي لهو دا کار کوي چې بدی کې تننوسي او استاد نه ایستل دا نه په دې کار کې مشغولیدل دا باعث جوړ شي استاد اهم کار نه د رکاوټ یا دغه کار نه د لپاره دغه کار نه ته پاتې شي دې الله وویل کی او دا په قران کریم کې نور دینو کې مالا استعمال کړی دي لکه مثلا الهاکم التکاثر غفلت کې واچولې تاسو
لهو هغه ځکه معنی د لفظ دی همدغه ماده ده همدغه مطلب دی تاسو د ډیروالي د مال ډیرول د تاسو غافل کړئ د هغه اهمیت نه چې کم د پاره ته پیدا کړی شوی او تا نه په پښتنه کیږي نه دا تا د پاره ذریعہ د غفلت جوړ شوله خو دلته الله تعالی د لهو نه بعد لفظ استعمال کړی دی الحديث حدیث لفظي معنی خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ته حدیث څخه ویل کیږي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان دی د خلی مبارک نه دا شوی نو دی وجه اره خبره ته حدیث وای خو عام اصطلاح کې مونږه چې کله حدیث ذکر کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبري نو دا درې ټکو معنی داسې شو هغه سره چې ترجیح ور کوي هغه خبرو ته چې هغه خبره دی غافل کی د اهم ذمہ داریانو یا د فرایضونو چې هغه غافل کی د ذمہ داریانو یا د فرایضونو او د دې مطلب څه د مراد څه نو ټولنه اول خو عبد الله ابن مسعود چې هغه کومه معنی کړی دا نو درې واره هغه قسم خورل دی چې والله قسم دې پر رب باندې الله باندې قسم دې په الله باندې قسم دې په الله باندې چې له الحديث نه مراد دا غاني له الحديث نه مراد غاني بچاني دا غاني دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هم دکرنګي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې معنی کړی دا چې دا مزامیر دي آلات د موسیقي هغه شی چې ټنګ کوي بدري تفصیل نور باندې خپل پوي چې هغه आवाज کې ټنګ دا आवाज ده کاغه رباب ده او کاغه باجه ده او کاغه بلشه ده کاغه دمبوره ده او کاغه وغیرہ مت نور اړ نه ده هر شی چې دی خو بهرحال چې د आवाज ده پکې دا هغه ته ویل کیږي بیا د دین اورستو د صحابه کرامو نو اورستو چې څومره څوک دي څومره د باندې کتابونه لیکلي شوی دي ما سره مشته دي تاسو وګورئ زمونږ څلور وړه امامان امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد او سلف ټول سلف چې څومره چا تفسیرونه لیکلي دي کغه ابن جریر دی او قرطبی دی او کبه غنه لګرستو ابن کثیر دی او کا نور دی دي ټولو هیڅ چا په دې کې اختلاف نه کړي چې دینه مراد غانه نه ده دا اختلاف د هیڅ چا نشته یعنی که زه وایم چې په دې باندې اجماع ده د ټولو عالمانو نو دا خبره صحیح ده چې دینه مراد زمونږه غاني بچانی او دا الله تعالی په دې کې عزت دی دومره زیات ولې دې ته ترجیح ورکوم اهمیت ورکوم چې دا خبره بار بیان کما دا ول د دې بنیاد خیمه چې دا ولې الله دومره نه ده خوخه یا زه بار بیانوم ولې وجه دا ده چې دا شی صرف ګناه نه ده چې ته ګناه کوي یعنی ګناه وورنو ګناه دې وکړه او تا ته الله تعالی دا سزا درکې دا بنیادی طور باندې رکاوټ جوړای ستاد د قران کریم او ستاد ایمان په لار کې تا قران د پاره دار کوټ د دې بنیاد جوړ شوی په دې بنیاد باندې ده د دې ابتدا په دې بنیاد باندې شوی ده دا جوړ دا شی جوړ شوی شیطان هم دې د پاره کړی دی چې تا قران نه ایثار کی د اسلام نه ایثار کی ستا په عمل نه ایثار کی ستا منځ نه ایثار کی تا زکات نه ایثار کی تا آخرت باره کې دا جوړ شوی دی د پاره نو کدا صرف ګناه خبره وای د عمل دا صرف د عمل وای نو دا عمل خو به تا ګناه معافي وغوښتي وای موږ به وغواړو الله تعالی به موږ معاف کړي خو چې کم مقصد لپاره دا رکاوټ جوړ شوی دی او رکاوټ هم د هغه قران لپاره چې هغه قران نه بغیر ستا ایمانی حالت او ستا اسلامی حالت اډو باقی پاتې کیدای نشي ممکن نه ده چې ته ژوندې پاتې شي ځکه کته چې مجاهدی jihad کوي نو ستا jihad په قرآن کریم کې الله خود لري کته دعوت او تبلیغ کار کوي نو ستا دعوت او تبلیغ طریقه الله تعالی په قرآن کریم کې خود لري کته سیاسی نظام د لپاره کار طریقې سره کار کوي نو ستا سیاسی نظام طریقه الله تعالی په قرآن کې خود لري کته د صوفي او تصوف په بنیاد باندې الله تعالی راضي کوي نو ستا دغه طریقه الله تعالی قرآن کې خود لري چې هغه صحیح وي هغه صحیح تا ځان جوړ کړی نه همدارنګه هر هغه شی نو دې مطلب دا دی چې دا شی ستاد عبادت او د هر هغه شی لپاره چې دنیا کې رایج دی په هر صورت کې چې رایج دی هغه لپاره تا د رکاوټ ذریعہ جوړ کړل هغه لپاره رکاوټ ذریعہ جوړ کړل او عزتمند مسلمانانو خدای سو بده باندې ځان پوي کوي چې اسلام همیشه د لپاره ساتلې دی دا نوجوانانو د لپاره چې کومه قربانیاں کړې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه نه والا او سپوري نوجوان د لپاره قرباني کړې ده مونږه په دې عمر کې څه قرباني وکړو یا مونږه بس کار به د الله رضا لپاره وکړو چې نوجواني مونږه هم دغه ذکر شوی د الله تعالی په حکم کې نه تیر شوی په دې عمر کې بس وکړو او دا شی د غانه بجانا دا اثر کوي او دا کوي هغه نوجوان باندې چې کوم د الله رضا لپاره کار کوي کوم چې د الله تعالی رضا لپاره هغه کار وکړي او د الله تعالی د دین مجاهد جوړ شي دا هغه باندې اثر کوي او عمدغه مقصد د کفر
همدا مقصد دی د کفر مقصد همدا دی چې نوجوان د پاره آیډیل د نوجوان هغه د پاره آیډیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه د پاره آیډیل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه خالد بن ولید نه وغیرہ محمد بن قاسم نه او دا غران کې طارق بن زیاد وغیرہ دا اسلامی کمانډران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګری دي نه بلکې آیډیل د هغه د پاره دي څوک د هغه وخت هغه غانو بجانو ولسین کومه عام کورونو کې نمونه چې زما خپل کور کې زما رشتہ دار دی الله تعالی دې تاسو ټول معاف کړي هغه خپل بچی باندې نوم کې خود سلمان ما ولې د سلمان خو خستنوم دی ته بهترین نوم کې خود ویاو د انډیا اکټر دی او زما ډیر زیات خوښ دی ما د هغه بنیاد باندې نوم سلمان کې خود همدارنګ نور همغه کورونو کې زموږ ماشومان دي وغیرہ دا زموږ آیډ موږ ماشوم او نوجوانان د اوست کې نو شرطن تر دینه پښتنو کدا ټول د انډیا د اکټرانو یا د پاکستان یا د نورو هغه نمونه د هغه تاریخ او د هغه یو شی ورته پته خو چې د صحابه کرامو د قران کریم د آیتونو د قران د سوراتونو پښتنه ته وکي بیا بغاغي ته معلوم نه دا بغاغي ته معلوم نه نو دا اوس د نوجوان دا د دې آیتونو مستاق دی او کنه دی دا اوس د ناس نوجوانانو کې دا تاسو را پاتوي کینه وای دا تاسو چې ماته دروغ نه وای نه دا ټول تفصیل به ته معلوم دا ټول به ته معلوم او د قران خبره پښتنه ته وکا شرطنه ماته مخه تراول از پښتنه کومه چې قران کې څو آیتونه دي څو سوراتونه دي سوراتونو نمونه څه دي سوراتونو ترتیب څه دی کوم سورات کې کوم مضمون دی دا ورته نه ورځي او که پښتنه وکړي چې فلاني فلم کې اکټران څوک دي داغه هیرو څوک دی داغه انجام څه دی داغه قصه څه ده دا به درته فرق کې ټوله تفصیل کې بیانوي خو تفصیل سره مخکې نه هغه فلم بلاره غلې هم نه وي دي ته قصه معلومه چې دا قصه باندې دا فلم جوړ شوی دی او دا شی چې کله نوجوان ستاد دفاعي قوت پدې شي کې لاړ شي نو د اسلام دفاع بیا په دې بنیاد باندې کمزوري شي دا هغه اثر د تخیمه اثر ګناه ورست دا د تخبل کې خیمه چې ګناه څومره ده او الله تعالی په دې باندې ناراضه کیږي څومره د دې ګناه څومره ده نو دا مې تاسو ته مخکې خبره کړې وای او بیا ووري چې کفر په دې باندې متفق ته اوس هم چې مسلمان باندې اثر کوي اول به اغنه غیرت وباسي دا غنه د توره به وګرځي دا توره به وګرځي او دا بل لاس کې چې قران دې دا به وګرځاوه نو چې دا ته وګرځي نو ګډي به سي په پاتې وي نو ګډي به زور لپاره به د ټوپکو ضرورت نشته دی یو ډنډې ضرورت دی یو ډنډې سره تسل کسان او زر کسان اسانه سره شړلې شي به اذان دې راغلی باندې یو ای او تکوا نو بل طرف ته بزي بل طرف نه کوا بل طرف ته بزي او چې کله دا هغه په لاس کې قرآني نو غدا سي رڼا دا چې غتام پیژني او دا چې جذبات چې هغه مجبور وي هغه د خپل دفاع لپاره باغې سره تور او دا ټوپک باغې سره د خپل دفاع په بنیاد باندې اسلام او اسلامي نظام لپاره او دا شی لري کړه شوی د پدی بنیاد باندې نو دا ما تاسو ته تفصیل دې لپاره او پوښ دا وړه ګناه نه ده دا وړه ګناه نه ده دا ډیره خطرناکه ترینه ګناه ده او ډیره زیاته ګناه ده اوس تاسو راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واوري او خو تفصیل سره او خو شوق سره واوري مانم تاسو ته معلومه شولا مطلب هم تاسو ته معلوم شو انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی یا کم خزه د غانې په مجلس کې ناس دي د قیامت په ورځ به د په غوګونو کې هغه سیسا چې پګلاو شي هغه به د په غوګونو کې واچول شي الله دې تاسو بچ کی سیسا به تعالی پګلاو کی او الله تعالی دا هغه په غوګونو کې واچي او دینه مراد هغه فرمایي چې غنا دا ان غانا او مزامیر دي ان موسیقي دا چې مجلسونو کې همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غانا اوریدل دا پسړه کې داسې منافقت فائدہ کوي منافقت د پاره لکه وخوته چې اوبو ور کوي نو چې کله چمن ته وخوته اوبو ور کوي نو هغه سربيږي او تازګيږي نو همدارنګه چې کم سړی یا کم زنانه غاني اوري د منافقت په همدارنګه تیار وي څور بوي او دا وجه ده چې زموږ د معاشره زموږ هر معاملې په منافقت باندې هغه مبني بر منافقت ته بیا همدارنګه احمد کې حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه الله تعالی رحمت للعالمین راستولې مدي دنیا ته او ما ته الله تعالی حکم کړی دی د درې شونو د ماتولو د بوتانو چې دا زمات کم د صلیب چې دا زمات کم او هغه شیونه چې هغه کې موسیقي د आवाज ردی په دې کې چې دا زمات کم دا ماته یې زمات لرو مقصد دا چې دا شیونه مات کما چې آلات موسیقي زمات کما او بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترمذی شریف کې ده چې غانا بجانا د دې اوریدونکو یا د دې خرڅونکو یا د دې کاروبار کوونکو دا ټول حرام دي او دا د اغستل د خرڅول د پیسې خورل یا د خزر واستل وغیرہ وغیرہ دا هر شی حرام دي د هر پهلو حرام ده همدارنګه بل حدیث ته د بخاری شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
او دا ډېر زیات عجیب حدیث ته خزان عمر باندې پوي کوي چې زما امت کې به داسې خلک پیدا وشي بخاری شریف حدیث ته داسې خلک به پیدا شي چې هغه به زنا ریشم او رخم چې موږ ورته وایو شراب او هغه آلات چې هغه د غانې او د بجانې لپاره استعمالي دا به حلال غني او دې لپاره به نور نمونه ورکی او هغه نمونه په بنیاد باندې بده ته جواز جوړي چې دا حلال دي دې ته جواز جوړي چې دا حلال دي نه دا به زموږ امت اخر وخت کې او دې خلکونه او دې شینو نه ځان بچ کړي ځکه دا حرام دي دا حلال نه دي او دا حرام دي او همدارنګي بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دا خو شوق سره او خاص کر زموږ دا زنانه خويندې وغیرہ دا خو شوق سره دا واوري چې دوه خزو باندې دوه اوازونو باندې د الله تعالی لعنت ده لعنت مطلب د رحمت نه بلری وي او رحمت په نتیجه کې جنت ده د لعنت په نتیجه کې جهنم ده یعنی دوه زنانو د پاره به د الله د رحمت په مقابله کې یا دوه اوازونو باندې به د الله د رحمت په مقابله کې بلعنت وي یو هغه आवाज چې د غانې په بنیاد باندې ویل شي او یو هغه आवाज چې مړي باندې خزي کوي کم دا بیم چې کوي دا وغیرہ وغیرہ زموږ کورونو کې چې کم کیږي دا څنګه کم یو انداز دی ژړا کې چې کوم هغه چغي وهال او غان ویل هغه هغه د پر خپل وخت مقرره وي هغه دروازې کې کنولې دي د پاره چې بل خضر راځي هغه د خپل مړ وریاد کی هغه مړ ورته دی وریاد په دی راځي چې دی په ژړا باندې راشي دی په هغه باندې هغه د مرسیو په شان دی او دغه په شان دی هغه اوازونه کوي او باسي وغیرہ وغیرہ په دې خدای باندې الله لعنت کړي دا په مړي د پاره خیر خوا نه ده دا بدخوا ده د مړي د پاره او زموږ ټول کورونو کې داسې کیږي هر څوک چې دی جی څنګه وهل وغیرہ وغیرہ هر څه تور نومي ده نه دی باندې د الله تعالی لعنت ده او بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نافع رضی الله تعالی عنہ چې عبد الله ابن عمر سره روانو ما نو موږ لارې کې د بانسری د شپېلې आवाज واوردو نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه خپل دواړو غوګونو کې داسې ګوتې کې خوده او بیا روان ولاره کې چې لګ لاړو نو عبد الله ابن عمر مانه پښتنه وکړه نافع رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مانه پښتنه وکړه چې د شپېلې आवाज اوریدې شي که ختم شو وای ما چې اوریدې نشي ختم شو نو بیا لاسونه د غوګونو نه راوېستل او ماته او فرمایل چې اے نافع زوم ذکرنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانو ما یو ځکه موږ आवाज واوریدو د شپېلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ذکرنګي عمل کړو چې خپل غوګونو کې غوته ورکی کړي او کله چې دغه आवाज هغه باندې ختم شو نو بیا هغه نه بعد هغه لاسونه د غوګونو نه هغه غوته راوېستي همدارنګه مسلم شریف کې حدیث ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته او دا حدیث ما چې کوم جمع کړی دي دا تقریبا په سمونه په تعداد کې خو ما هغه حدیث را جمع کړی دي چې کوم کې شک شوبه نشته هغه مضبوطه حدیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګونګرو چې کوم دی ګونګرو دا شان چې کوي هغه کې دی او هغه په نور شنو کې لفظ د عربی کې د جرس استعمال شوی دی جرس هغه تعالی د بار هم دا کوم چې زموږ په موبایلونو وغیرہ کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شیطانی ساز دی بخاری شریف دا مسلم شریف کې دا حدیث ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې دا شیطانی ساز ده او د دې یو بل دلیل دا د دې احادیث په تاسو واوردل دا هم کافی ده مقصد باندې تاسو پوه شئ نقصان باندې تاسو پوه شئ او بیا د دې یو بل دلیل چې تاسو اوریدلی هم ده تاسو راړوي ما به تاسو باندې ټیم لګي سورته بنی اسرائیل آیت نمبر 64 کې تاسو ویلې هم ده وزه تاسو ته داغه تلاوت تاسو کومه د آیت نو تاسو نور هم په دې باندې ان شاء الله پوي بشي مطمئن بشي او بیا د خپل معاشره او د خپل علاقہ دا تاسو وګورئ چې موږ څومره په دې کې نه نوتیو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 ختم کې الله فرمایي واستفسز او ته او غلاوا دوکا ورکا من هغه چاته شیطان تعالی فرمایي استطاعت چې تا طاقت رسیږي منهم د اغوینا بصوت کا په خپل आवाज سره دا شیطان د نمخ کې ویلیو چې زبدې خپل आवाज سره دوکا کما ستاسو قرآن نه بلری کما ستاسو هدایت نه بلری کما ستاسو کتاب نه بلری کما نو الله توي خپل आवाज سره لری کا نو تاسو نه پوښتنه کوم جواب راکړي شیطان आवाज کم دی شیطان خپل आवाज کې چغي وایي په دې موږ قرآن نه سره د شیطان چغه خو چې وایي شي کومه کوی شیطان چغه موږ په فورن قرآن ته منډو موږ وره لکه پیریان دی او hebat دی او یره دا موږ به فورن قرآن ته ځکه چغه ده او دې باندې مفسرین متفق دي په دې باندې چې دا د غانې د وجانه आवाज ده او دا هغه आवाज چې د قرآن کې ساري دا قرآن کې ساري نو دا ایب زمونږ په دې معاشري کې دومره زیات شوی دی زمونږ په گاډو کې مجلسونو کې کورونو کې ګاډه چې اخلي دغه په صفاتونو کې یو غټ صفت بداوي چې دغه د ډیک سیستم کم یو دی هغه سیستم پکې کم یو دی ادا به زمونږ ډېر او خيار او نکان خلک بداسي کار وکړي اړو خياران خلک بداسي کوي او بیا وایي چې موسیقي د روح غذا ده
بالکل د روح غذا ده. دا خبره ده بالکل ټیک کوي، د دې هیڅ شک نشته. خو روحونه دوه قسمه دي، یو شیطانی روح ده او یو رحمانی روح ده. نو کستا روح د شیطان وي، ځکه چې الله فرمایي الله سلام فرمایي چې دا شیطانی आवाज ده، نو شیطانی روح د پاره خو ظاهره خبره ده چې د کوم شي نستا روح جوړ شوی دی هغه ورته ملاويږي، نو هغه سره خو خامخا ته غذایت ملاوي. کوم شي ته جوړ شوی هغه ملاويږي، هغه ته غذایت ملاويږي. نو دیو جنا دغه شي کې لږ احتیاط وکړي او د دې په نتیجې کې بیا ورستو چې کومه بي پردګي وغیرہ راځي هغه مخکې بیان شوی دا ورستو پسې صورت احزاب روان دي، هغه باندې هم تاسو الله تعالی موږ تاسو پويږي په دې کې هغه مکوي. او زه یو ذاتی خبره په اخر کې بلم کومه، عام طور باندې په موبایلو کې زمونږ چې کومي سازونه دي هغه دوه قسمه دي. یو دا چې دی خونه ټالۍ وهي بل وخت چې هغه خوغه وی کوي خو هغه واوري، همدا غره کې اخوانه چې راځي کم سازونه بیا دې مقابله کې آیتونه او تلاوت او فلانه شعر راغلو، دا نور شي نه راغلل، بیا هغه باندې مخالفت شروع شو چې دا ګناه ده، تلاوت په ګناه ده، اذان په ګناه ده، او دا فلانه په ګناه ده، فلانه په ګناه ده. دا خبره بیا مشهور شو چې دا عربو عالمان ما په خپل په مکه کې د دې پښتنه کړی ده. زه په گوایم الله په گواه د دې پښتنه مې کړی ده چې دې مقابله کې چې یو طرف ته غنا ده یا مزامیر او आवाज ده، جرس ته وغیرہ وغیرہ، او بل طرف ته د الله تعالی آیتونه یا نظم یا आवाज یا بل شی ده چې هغه تا خبرې دا ته خبرول پکار دي کنه چې ما ته ګټي راغله. او کاغه د هر صورت کې ده کاغه ډیر زیاته هم ګناه ولي نشي، خو کم از کم د غانې د بچانه نه بغه ګناه کمای، کم از کم دا غنه به کمای. او بیا هغه ګناه نشته، دا څه ګناه ده. کته یو آیت واوري ها دا چې مونږه واچې دا هغه تا د پر باتروم کې هم یو تا د پر هغه کیفیت کې هم خدا شی بیا دومره زیات عام شو پدی موبایلو کې دا تقسیم شو دومره دا چې ګوره دا اون کوي. او دا ولې د دې نقصان څه، د دې نقصان ټول نه ډېر کمپنیانو ته ورسېدو. کمپنیانو ته ځکه ورسېدو چې هغه په دې کمپنیانو کې باقاعده د انډیا او د پاکستان او د نورو شونو سره معاهدي شوي د غانو په بنیاد باندې چې موږ به دا غانې دا موسیقي आवाज او دا غانې به تاسو درکو او دا به بیا خرڅي او دومره دا معاهدي به باقاعده اچانک نه راځي موبایل ته. دا باقاعده د کمپنیانو په خپل کې کاروبارونه وي. ته چې کله دا پریک دي داغه په ځای باندې ته السلام علیکم ټیپ کې به اوري ته یا بل یا دعا واوري یا بل نغه ګان دغه کپی شیخ خدا خراب کو، دا ټول کاروبار خراب کو. نو دې خرابولو د پاره هغه بیا چې یو کومه مسلمانان او یو ساده چې څه اورو بس هغه منو، اره خبره منو او د الله رضا د پاره منو، اته کې نه کوو هغه منو. نو موږ ډېر ځل ګناګار شوي، پام کوو چې دا د بل څه نیک आवाज پکې رانه شي ګان اوري نو خیر ناغه د پرم فائدہ شو او تا د پرم نقصان شو، د شیطان خبره دې مواوردله. الله تعالی دې موږ تاسو ته معافي وکړي، الله دې ګد موږ خلاص کړي. لهو الحديث ومن الناس او دنه د خلقنا من اغزوک دی یشتری چې اخلی لهو الحديث عبس خبره ليضل دې د پاره چې گمراه کی عن سبیل الله د الله د لارنا بغیر علم فنبوهی سرا ويتخذها او نسیغه پوره حزوا ټوکی د الله لارې پوره. نو چې څوک دا کوي د غیر پر سزا څه ده؟ اولئک هم دا خلق دي لهم چاوی د پاره عذاب ده مهین رسوا کون کې سپکون کې عذاب ده غیر پاره. الله دې موږ تاسو بچ کی نه دین زیات ببلا څه خبره وشي. اوسې مخکې دلیل هم ته پیش کړي چې د داسې خلکو دغه پہچان ده، دا پہچان وګوره او دا پہچان ما خو بار تجربه شوی دا په ته موقع چې تاسو لږ د قران کریم د آیتونو حقیقت معلوم شي، عملی طور باندې او پیژنې چې قران کې څنګه دي. و اذا ورکلا تطلا چلوستل شي علیه باغ باندې آیاتنا زم آیاتنا ولا نمخ واړی مستكبرن بغرور سرا کألم تبوایلک ندی یسمعها او ردلی اغا. نو قران باندې ځان وکړو ورنکی بیا ته وایي لکه سره اوریدل نه دي، ته دعوت ورکوا، ته تقریر کوا، ته پویا کوا، نصیحت کوا وغیرہ وغیرہ دور کوا، تاسو به تاسو باندې ځان ګون کون کې ته وایي لکه سره اوریدل هم نه دي. نتیجه څه ده؟ نتیجه دا چې دی په دماغ او زړونو کې د غانو د بجانو هغه شیونه پراته دي چې قران پکې ځای نه کوي او هغه د هغه فضل لګيږي. بیا کأن تبوای فی اذنیه چې د په دوړ غوګونو کې وقرا درنواله ده فبشره بشیر ورکده تبع عذاب علی عذاب دردناک سرا. الله دې تاسو بچ کی اولاد دې مصیبت نه خلاص کی. ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عملونه وکړل نیک لهم اغوی د بارب جنات باغ نبوی النعیم د نعمتونو نډک
خالدین همیشه بوي فيها باغی کې وعد الله وعده الله تعالی حقا رشتن کی وهو او هغه العزیز ذوالور ده الحکیم خاوند حکمت ولده خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونه بغیر عمدن بغیر دستنونه ترونها چې تاسو ګورئ هغه دو معنی دي ترونها یا خو اشاره ده چې ستنشتا خو تاسو ګورئ نه یعنی غیر مادي صورت کې دي نو یا دا چاړشته نه دي او ډول معنی مفسرینو کړی دي والقى او اچولی دي فی الارض پسمکه کې رواسی غرنا ان تمیدا دا چې اون خوځي بیکم پتا سو باندې وبث او خاره کړل فیها پدسمکه کې من کل دابه هر قسم څاروي وانزلنا او راولي من السماء دبارنا د اسماننا ما ان اب فانبتنا بامغرا زرغون کړل فیها پدې سرا من کل زوج کریم د هر قسم جوړي خې خستونه هذا دا خلق الله پیدائش الله ده دا خو الله پیدائش ده الله وای دا خو الله پیدائش ده فارونی بسو خیماتا ما ذا چې شی خلقا پیدا کړی دي الذين وکسانو من دونه چې علاوه د الله ندي دغه چې تاسو چې ورته عبادت کوئ خو شیخ به پیدا کړی کنه نو دا خو الله پیدا کړی نو دې ته پیدا کړی دا تاسو چې د دې مقابله کې د الله مقابله کې دغه خبره مانی بل الظالمون بلکې ظالمان فی ضلال مبین بگمراهی ښکارا کې دي او د لقمان حکیم غا نصیحت ذکر کړي او لقمان حکیم سو کو دې باره کې وضاحت سره په قران کې یا په حدیثو کې ذکر نشتا چې دا پیغمبر او کدا پیغمبر نه او د نیک سره او کا وغیرہ دا البته دا خبره یقیني تور باندې دا چې دا نیک سره ډېر کم راي دې باره کې شتا بازو چې پیغمبر همو خدا راي ډېر د کم مفسرینو دا اکثر مفسرینو دا چې دا یو خسړی او یو نیک سړی او خود د نصیحت دومره د الله خوښ شوی دی چې الله تعالی په قرآنی کریم کې د بیان کړی یو دویمه وجه د بیان دا وا چې په مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآنی کریم د بیانولو په وخت کې د نبوت په وخت کې مکه خلکو لقمان حکیم پیژاندو او د هغه کتابونه یا نصیحتونه هم خلکو سره په واقعاتو کې د سیرت په کتابونو کې دا ذکر شوی دی چې هغه په لقمان حکیم او دغه نصیحتونه پیژندل او خلکو به هغه نصیحت ته خویلي نو الله تعالی د ذکر کړو چې کومه خبره چې لقمان حکیم کوي همغه خبره پیغمبرم کوي نو چې هغه خسړی او یا خبره کوله نو دا خبره همغه خبره چې کومه لقمان حکیم کړی د تاسو ته دا د هغه د پویولو لپاره او دا د قران مزاج د څه دی د الله تعالی طریقه دا څه ده چې بل سړی پویي انسانيت پویي د انسانانو د مزاج او د هغه په بنیاد باندې نو صلی الله تعالی فرمایي ولقد فتحقیق سرا آتینا موږ ورکړیو لقمان ته الحکمت حکمت پوها انشکر دا چې شکر وکړه لله الله تعالی د پاره و من یشکرکم چې تاریخ کې سیری هغه دا چې د حبشي غلامو د مصر او د مصر کې د سیافامو د خاندانو او شام ته راغلو په شام کې د استوګنوا و من یشکر او څوک شکر ادا کوي فانما بس بشک خبر ادا د بلنه دا یشکرو چې هغه شکر کوي لنفسي د خپل ځان لپاره ان د شکر فائدہ د خپل ځان دا ومن او تو کفرا چې ناشکریو کی فان الله بس بشک الله تعالی غنی مالدار دی بنیاز دی حمید صفت کړي شوی دی و اذ هر کلا قال چې او ویلی لقمان لابنه خپل بچیتا لقمان لابنه خپل بچیتا وهو او هغه ان لقمان یعزه نصیحت کولو هغه تا یا بنیا ای زما زویا لا تشرک شرک مکوا بالله الا تعالی سره ان شرک بشک دا شرک چره لظلم عظیم دا ډیر لوی ظلم دی سورته انعام کې چې کوم آیات نازل شوی او چې چا ایمان سره ظلم شریک کړي نوي نو دې په جنت تسي نو صحابه کرام پریشان شول چې مونږ کې څوک داسې دی چې هغه ظلم نه کړي نو الله تعالی دا آیت نازل کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الشرک لظلم عظیم شرک لوی ظلم دی دا به شریک کړي نه نو هغه په جنت تسي همدارنګ یو بل حدیث ته بخاری شریف حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاذ بن جبل نه پوښتنه وکړه چې یا معاذ درې واری پوښتنه وکړه یا معاذ هغه جواب ورکړو چې لبیک زه حاضر یم او سعدیک یا رسول الله زه حاضر یم او ما ته خبر وکړه بیا جواب ورته आवाज وکړو او دې په یو سورلی باندې روانو دواړه بیا ورته आवाज وکړو دې د پاره چې خو متوجي شي زما خبره خو شوق سره واوري نو بیا ورته فرمایل چې یا معاذ تا د پته ده چې الله څه حق ته خپل بندگانو باندې نغه ورته الله او الله رسول خپويږي ما ته پته نشته وای د بندگانو باندې د الله تعالی حق داده چې الله یو غني او شریک ور سره جوړ نکي بیا ورته ول چې معاذ
بیا درې واره پښتنه وکړه او تا ته پته ده چې د بندگانو څخه حق ته په الله تعالی باندې وای الله او د الله رسول خپويږي وای بندگانو حق دار په الله باندې چې الله جنت ورکړي دیتا الله چې د شرکونه کې الله تعالی دې موږ تاسو د شرک نه بچ کړي لا تشرک بالله شرک مکو الله سره ان الشرك لظلم عظیم شرک ټول نه لوی ظلم دی ووصينا الانسان او موږ حکم کړی د انسان ته بوالديه بمور پلا سره حملته چې او چې حمل کړو یعنی اوچت کړو دا بچي امه مور د هغه وهنن په کمزوري علا وهنن برد بل کمزورینا قد خپلم کمزوري شي بچي چې امور په خېټه کې هغه غټيږي نور کمزوري پی راځي نم دا غرنګي کمزوري د بره کمزوري وفصاله او د تین اخلاص دل د هغه مودا چې کمی کیته ور کوي شودي ور کوي فی عامین په دو کالونو کې او په سوره بقره کې حولین کاملین ذکر شوی دی وکړه انشکر دا چې شکر ادا کلمه د پاره ووالده کا امور بلار د پاره ځکه چې امور بلار ته باندې غټ احسان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په دنیا ولو باندې احسان وکي او دغه شکریا نه ادا کوي دا د الله هم ناشکري و الی المصير او ما طرف واپس کیدل دي تا و ان جاهداک او کچری دی کوشش کوي پتا باندې علی ان تشرک دا چې شرک مشرک هونی سي بما سرا ما اغله سلکا چې نشته دا د پاره به باغ باندې علم سپوها فلا تطيعهما بیا خبره ممنه د مور پلار وصاحبهما عمل ګټه کوي دوی سره په دنیا په معاملاتو کې معروفه په خې طریقې سره وای نورا خبر اطاعت د شرک باندې مکوا نور دغه خدمات دغه حاجت ضرورتونه د پوره کوا وتبع او پیروي کوا سبیلا د لارې من د هغه چا انا چې رجوع کوي الی ما طرفتا ثم الی بما طرف تمرجعکم واپس کی دل دي تاسو او فانبئکم بذب خبر در کما تاسو ته بما باغ زبان کنتم تعملون چې وای تاسو چې عمل بمکاو یا بنیا یزما بچیا انها بشکدا ان تکو کچریوی مثقال حبه فبرابر دی دانه من خردل د اوری یعنی د مالوچ هغه تور دانه فتكون بشی هغه فی صخره په یو کانی باندې او فی السماوات یا پاسمانونو کې او فی الارض یا پسمکه کې یاتی رابوی بها اغا الله ولا تعالی یو زری برابر نکی بدی کړي ولی نه او هغه په دې معاشرت په دې نظام کې چې هر چرته ورکشي په आवाज کې او بسمکی کې وی الله باغه حاضر کی ان الله بشکل تعالی لطیف بارک بین دے خبیر خبر دے یا بنیا اے زما بچیا اقم الصلاة قائم کا منذ وامر حکم کوا بالمعروف دنی کو کارونو وانها او خلق من کوا عن المنکر د بدینا واصبر او صبر کوا علی ما فاصبان اصابک چې ورسیږي تا ته بدیلاره کې تکلیفونه او مشکلات خبر راځي نو دا مشکلات راشي نو بیا صبر کوا ان ذالک بشکدا من عزم الامور دا د همت کارونه دي دا د لوی عزم کارونه دي دا صبر کول دعوت ور کول بد کارونه منع کول نیکو کارونه باندې حکم کول ولا تسعر او متوا خدک مخفل للناس خلقنا د غرور په بنیاد باندې تکبر په بنیاد باندې ولا تمشي او مګرځيګا فل ارض پسمکا کې مرحا نیغ غرور سرا منغيګا ان الله بشکل تعالی لا يحب مننا کای کل مختال هر یو غرور کون کی سره فخور او فخر کون کی سره پر خپل ځان باندې چې ما دا سکړی دی او زدا سه تکړه یم او زدا سه زور اور یم وقصد او میان لوي کوا برابر ز فی مشکا خپل طلب خپل تلو کې مړ تیزا مړ روزا منی غیګا مدا چې پزه کې سره و چې بیمار دی وقت او خطکا من صوتک आवाज خپل आवाज هم نرم کا ان بشکا انکر الاصوات ډیر بد आवाजونه لصوت الحمیر आवाज دخره په شان نړۍ کما څنګه ما وها علم ترو دا صورت پورا نو صورت پورا کوي علم ترو آیت نه کتیدلی تاسو نه کتیدلی ان الله بشکل تعالی سخر لكم پیدا کړی دي تابع کړی دي تاسو لپاره ما هغه څه په سماوات کې په اسمانونو کې دي او ما هغه څه په الارض کې بزمکه کې دي واسبغ او د پورا کړل علیکم پتا سبحانه نعمت نعمتنا ظاهرة خکارا و باطنة او پټ ومن الناس وجن خلقنا من اغتوک دی یجادلو چې جګړه کوي بحثونه کوي فی الله د الله مبارکي بغیر علم فنا په سرا ولا هدن او نه هدایت ان بغیر د هدایت نه چغي ولا کتاب منیر او نه کتاب روخاننا
و اذا هر کلا قیل چې ویل شي لهم او غویتا اتبعوا پیروي کیما دهغه انزل الله جنازل کړي دی الله تعالی قالوا بیا دی وای بل کې نتبعوا موږ پیروي کوما دهغه وجدنا چې موږ مندلي دي عليه پاغه باندې ان پاغه طریقې ابا انا خپل پلان نه طریقه چرته پرې دما هغه نه جام پر خدای اولو کان اگر کو الشیطان شیطان يدعوهم چرا بلی دوی الى عذاب السعیر عذاب د دوزخ ته یعنی کله پلان نه په طریقې کې عذاب ولی نه او دی خپویږي چې شیطان د پاره د کار کوم خو بیا یې کوي ومن يسلم او څوک چې متوجی کی تابع کی وجهه مخفل الى الله تعالی وهو اوغا محسن نکی کون کوي فقط بتحقیق سرا استمسکا انی ولد بالعروه کړي الاثقا مضبوطه دې مضبوط کړي ته لاس واچو دې بره الله تعالی صحیح او د لپاره بیا سورته بقره کې تیر شوی دي چې لن قسام لها هغه د لپاره بشل دل نشته الله به ته نه پریدي الله به ځان در صحیح او الله به نتیجې کې جنت درکې الله تعالی دې موږ تاسو ته هم دغه سکی و الى الله او الله تعالی د لپاره عاقبت الامور اخر انجام یا ټول فیصله اخري کړي الله سره ده الله تعالی سره ده ومن كفر ذوق چې کفر کوي فلا يحزنك غمجن دین کیتا کفره کفر د اغه الین مرجعهم موږ تراتل د دوی دي فننبئهم بموږ خبر کوي بما عملوا باغملون باندې چې دوی کول ان الله بشکل تعالی علیم په ده بذات الصدور پرازونو د سینو نمتعهم غو فائدہ ورکو دوی ته قلیلا لگا ثم نضطرهم بموږ مجبور کو دوی او بشړو الی عذاب غلیظ سخت طرف ته ولئن وکچره سالتهم تپختنو کی دوینا من چا خلقا پیدا کړی دي السماوات اسمانون والارض ازمکا لا یقولن نخام خذيب او وی الله چې الله تعالی قل الحمد لله نتبع هو چې الحمد لله بل کې اکثرهم اکثر د دوی نه لا يعلمون نه پوهیږي لله الله د پاره دی ما هغه په سماوات چې په اسمانونو کې دي ولارض او پسمکه کې دي ان الله بشکل تعالی هو الغنی ولا تعالی بپروا ده مالدار ده الحمید صفت کړي شوی ده د صفت لایق ده ولو کچر ان ما هغه فی الارض چې پسمکه کې دي من شجره دوننا اقلام دا ټول کلمونه شي والبحر او دریابونه ټول یمده سیاهی شي د مدد کی د سره من بعده ورست د دینا سبعه ابحر واسماء ودریابونه نور ما نفدت نخطب بنشي کلمات الله خبر د الله عجایبات د الله تعالی نعمتونه د الله تعالی دنیا کې پیدایش دا ټول دریابونه او د سره وو سره نور مولګوا دا به ختم شي خدای الله تعالی عجایبات الله تعالی کائناتو کې دا تخلیق او دا غیغه حکمتونو کې به ختم نشي دا زمونږه ما تاسو مخ کې مثال درکړو زمونږ ډاکټران دي څو کال هغه ډاکټري وکي بیا هغه ورسته هغه د یو شی مهارت حاصل کی مثلا د ګردې بیا هغه لپاره هغه څو کارونه به ولګي هغه باوجود هغه د یوې ګردې باره کې هغه علم اخر سر ته نشي رسولای چې د دې څومره فنکشن دي د دې څومره وغیرہ او دا اندازه لګوا په دې کائناتو کې دا یو شی تقسیم کوو ما خلقکم ندی پیدا کول دستاسو ولا بعثکم او نه راپورته کول دستاسو الا مگر ک نفس واحده پشان دی یو کس دی الله دې پر تکرانه ده یو کس یا ټوله دنیا ان الله بشکل تعالی سمیع اوریدون کده بصیر او لیدون کده بینا ده علم ترى ايتنا ذکر دي ان الله بشکل تعالی یولج الليل نباس شفا في النهار بورز کی ويولج النهار او نباس ورز في الليل پشپې کی یو خد عام ترتیب دی کنه شفا ورځ یو د دې هغه کی وختونه دي چې مخکې ورستو شي لکه نن سبا زمونږ ورځ د پشپې کې نه نوځي کمی اول چې کله روزه شروع شوه تقریبا 2 بجې ماخامو بیا 5 کم شو بیا 10 کم شو بیا کو کم شو دوست تقریبا 10 کم یا 15 کم تراغله نو چې هغه وخت چې رڼا وا اورز وا هغه وخت اوسګار ده نو د شپه الله تعالی په شپې د ورځې کې دا ورنه نه استلا همدا غرنګي پوړي کې بیا بدل شي او پښیمي کې دې طرف ته بدل شي وسخر الشمس او تابع کړی دي مرسترګه والقمر او سپوږمۍ کل یجری دا ټول روان دي الی اجلین ترونیټه مسمن مقرره پوری وان الله بشکل تعالی بما بازبان تعملون چې تاسو کوي خبير خبر ده ذالک دا بان الله تعالی هو الحق او حق ده وان او بشک ما هغه يدعون چې دوی را بلی من دونی سوا د الله تعالی الباطل هغه دروغ دي هغه باطل دي
وان الله او بشک الله تعالی هو العلی اغا لوی دی او چت الکبیر او ډیر لوی خاوند علم ترى ایت ان دی کتدلی ان الفلک کشته یقینا کشته تجری روانوی فی البحر بدریاب کې بنعمت الله بنعمت الله تعالی سره لیوریکم دې لپاره چې خیتا من آیاته د خپل نشاناتنا ان یقینا فی ذلک بدی کې آیات نشانات لكل هر صبار ډیر صبر کون کی شکور او شکر ادا کون کې لپاره و اذا هر کلا غشی هم چې پټ کی دوی موجون شپا کذلل پشاند صاحبان د غټ شپې پراشی دعو الله پدې وخت کې دوی به دعا کوي مخلصین بیا خالص کون کی شید دعا د پاره د دعا کون کی لهود الله د پاره الدین د عبادت یا د دعا بیا وخت کې دین د بوتان او د نور چې الله سره شریکی غدي بهيري فلما به هر کله نجاهم چې نجات ورګي دوی ته ال البر د خشکی طرف ته فمنهم بزن د دوینا مقتصدن په اعتدال باندې دي زنه دوینه پیدا سي دي چغه پر احراس راشي ملک اکرم رضی الله تعالی عنہ د ابو جهل بچو د چې کله دریاب ته وتښتید او د چپورا ګیره کښتۍ نو ټول به چې الله ته شروع کړی نو دی واپس راځو شو چې دلته ما الله بچی نو هلته به ځولې بوتانو غړم او دلته ما سره بوتانو ول امداد نشي کوي او بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری شو ایمان راوړ بیا وما يجحد او انکار نه کوي بیا آیاتنا زموږ د آیاتونو الا مگر كل خطار هر یو غدار کفور او ناشکر غدار وعده ماتونکه ناشکر یا ایها الناس اے خلقو اتقوا یریږي ربکم در رب خپلنا وخشوا او يروا ک یومن د اغورزنا لا یجزي چې بدل بنشي ور کوله پکار برانشي والدن د یو پلار ان ولده د خپل بچي یعنی پلار به هم د خپل بچینا تکلیف لري نکړل شي ولا مولودن او بزوه هو اغا جازن پکار راشي ضمانت کی باور کی او والده د خپل پلار نه شي ان شي هیڅ کا فائدہ باور نه کی هیڅ کا تکلیف لري نه کی د خپل پلار نه هیڅ شي ان وعد الله بشک وعده د الله حق وندار اختیار فلا تغرنکم بس غرور کی دیوانه چي تاسو ول حیات دنیا ژوند دنیا چې اخرت مهيري بس هم دغه جوړوا پس هم دې ته لګیا وسېګا ولا یغرنکم او دوکدر نکی تاسو ته بالله تعالی تعالی باندې الغرور دوکي ور کون کې ان شیطان ان الله بشک الله تعالی عنده اغسرا علم الساعه علم د قیامت ده رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې بری پنځو شنو باری کې فرمایش د علم الله تعالی اچاته هم نه دی ور کړی همدا غرنګ یو مشهور حدیث ته د بخاری شریف چې یو اره جبرئیل علیہ السلام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناستو بیا ته پوښتنه وکړه چې ایمان څه شری رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې الله فرشتي کتابونه پیغمبر او ورځ آخرت باندې ایمان راوړل به پوښتنه وکړه چې اسلام څه شری نو د کلمې نه ورستو چې ته گواہی ورکړي چې الله یو دی او رسول محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او دین ورسته بیا مونږ روزه حج او زکات ته به پوښتنه وکړه چې احسان څه شری وای داسې طریقې سره عبادت وکړي لکه چې الله ګوري او کدا څه نشي کوي نو کم از کم په دا طریقې وکړي چې ما الله ګوري بیا پوښتنه وکړه چې ښا دارته وای چې قیامت به کله راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې سوال کوونکې د جواب ورکوونکې نه زیات خبر نه دی یعنی څنګه چې ته نه خبر دا سم نه خبر یعنی دا پتا نه جبرائیل علیہ السلام تشتا او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم توا او نه الله تعالی د علم چاته ور کړی دی چې قیامت به کله راځي یو وينزل الغيث او نازلی باران د باران پته الله تعالی چاته نه ور کړی چې دا به کله راځي مونږ به دینه دا دلیل جوړ کورستو چې دا خدا هواګان چې راشي او بیا پیشنګویانی وشي نو پیشنګویان هم ته پته لګي نو مونږ خود دې د هواګانو د ورځو یا د غنټو یا د زیات نه زیات د میاشتې په بنیاد باندې پته لګول شو مونږ څنګه دا معلومول شي چې یو کال بس کیږي زمونږ دا وطن چې دلته آباد ده داسې هواګان رانشي یا داسې باران ونشي په دې باندې چې هغه باران بمونږ د پاره د سیلاب ظاهري وي دا وطن به وران کیو کده په وطن به جوړي هم دا غره نور ټول او د یقیني علم ويعلم هغه پويږي ما فی الارحام چې د مور په خېټو کې څه دي اول موږ د نډیر سطحي مطلب غسته و لکه څنګه د باران په کې مغسته و چې نر او خزا لا پیژني نو نر او خزا خو ډېر معمولی وته شعر دا خو پر رسول سره په نور شنو سره یا په نور علامات سره هم ماهرین معلومول شي چې دا د مور په خېټه کې بچی دی الګ ته او کدا جنې ده دنه مراد څه ده مراد دا ده چې د تقدیر بچوي د عمر بچوي د صلاحیت بچوي د طاقت بچوي د مسلمانۍ کې کافر وي د فائدہ من وي که نقصان دی وي وغیرہ وغیرہ دا ټول هغه علم چې د بچی سره پروت دی او د باره کې الله تعالی چې کوم په کتاب کې لیکل دی د هیڅ څه پته نشته او نه بیا لګیدل شي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او هیڅ دا پته نشته چې سبب دې څه کوي
موږ منسوبې جوړې کو سبب هغه سينه وشي اخر علم موږ سره حاصل ده موږ ته وما تدري نفس هیڅوک نه پويږي بأي ارض تموت چې په کوم ځمکه بده مري او موږ ټول بدی باندې گوايو کله سړی په اکسیډنټ کې بځای مرشي کله بل څه کې کله بل ځای کې ان الله بشکل تعالی علیم البوه ده خبير او خبر ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم رب اشرح لي صدري سورہ سجدہ مکی سورت ده او د مکی هغه درمیانه دور ده توحید او رسالت او آخرت د درې واړو بیان ده پکې او د اعتراضات او نه محمدین ولنا بل ده دا قسم ده دا تفسیر نه ده لفظي ترجمه ده بل ده دا بل د پښتو ولې دا یو څه بس الف لام میم الله پویږي په معنی د دې ټکی تنزيل الكتاب نازل اول د کتاب لا ریب شک نشتا فيه بدی کې من رب العالمین در رب العالمین طرف نه ده ام یقولون ایدی وای افتراه چې کنه دا قران اذان نه جوړ کړی ده بلکې هو اغا الحق حق ده من ربک استاد رب طرف نه لتنذر دې لپاره چې ته وایې قوم ما هغه قوم منه غلط وکړه قوم ما آتاهم چې نظر غله اغویتا ما نفیه ده نظر غله اغویتا من نذیر تو يرون کې من قبل کتا نوړان دي لعلهم دې لپاره چې اغوی يهتدون پسې خلار شي لار به عمومي الله ولا تعالی الذي غزات خلقا چې پیدا کړی دي السماوات اسماننا والارض واسمکا وما اغغت بينهما چې دواړو په منځ کې دي فی ستة ایام پشپغ ورځو کې ثم بیا استوى اغه قائم شو علی العرش باش باندې څنګه چې الله شان سره مناسبه ده مالکم نشتا ذبار من دونه سوا د اغنا من ولی څوک دوست ولا شفیع او نه څوک سفارش کوونکې افلا تذکرون ایتاس نصیحت نه قبل وای تاسو دومره نه پوهیږئ یدبر الامر د تدبیر کوي د کارونو د ټولو من السماء د اسماننا الى الارض ازمکه طرف ته ان برنا احکامات را لګي ثم بیا يعرج اغخيجي اليه د طرف ته فی یوم فغرز کی کان مقداره چې د اندازه د اغه الف سنه د زر کال پوری مما ده غنا تعدون چې تاسو شمیر کوي یو هغه د سمایت ترشوه هم ده چې هغه د قیامت باره کې د چا بده 1000 سال باره کې وي او داغه دلیل کې سورته حج آیت نمبر 47 وو 1000 سال باره کې او سوره معارج کې آیت نمبر آیت نه یاد نه 50000 سال دا ورځه سوره معارج کې 50 سره کاله د سوره معارج باره کې دا او دلته دریم ځل راغله د حج په وصل ختم نمبر آیت نمبر 40 معارج کې 50 سره کاله به ورځي نو دا باز خو اورایم د کدا چې دا د قیامت هغه وخت وصل ختم آیت حج 47 او معارج کې آیت راته معلوم نه ده 50000 سال ذکر شوی ده نو یو اشاره خدا د قیامت د عمر د پاره ده چې قیامت د ورځ به 1000 سال یا 50000 سال وي او بعض مفسرینو دا غي مطلب او معنا اندغه کړی ده او بعض مفسرینو د دې معنا دا هم کړی ده چې الله دی وایي د دې به اعتراض کو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې ته دمغه چې مسلسل ستا انکار کو او ته موږ د عذابونو او د قیامت نه یری دا ولې نه لته خدای ولا زر راشي نو الله ورته وایي چې تاسو د دې دنیا د پاره فیصله لکه څنګه چې مخکې الله او فرمایلی چې یدبر الامر من السماء الى الارض دا د اسمان نظمکه طرف ته د 1000 سال منسوبه مخکې الله تعالی کړی وی جوړه پټوله دنیا د پاره اخره د پاره شوی دا کنه خو 1000 سال مخکې دا فرشتو ته حواله کی چې دا کارونه دي او دې کې کار کول دي نو هغه کې چې کم تاریخ او کم وخت او کم ټیم الله تعالی لیکل دی هغه نه دا بدلی کینا نو تاسو عذاب غواړئ دا به تاسو باندې راشي خدا به هغه وخت کې راځي چې کوم مخکې الله تعالی دا فیصله کړی ده نو دا دواړه توجیهات کېدلی شي
ذالک دا عالم الغیب دا عالم دې په پټو شیونو باندې او شهادت او په ښکارو باندې العزیز ډېر زورور دی الرحیم او رحم کوونکی دی الذي الله غزات احسن چې خسته کل کل شیء هر یو شی خلقه پیدائش د هغه وبدأ او ابتداء وکړه خلق الانسان پیدائش د انسان من طین د خټینا یعنی پیدائش ابتداء آغاز د خټینا کړه ده ثم بیا جعل جوړ کړو نسل د من سلاله د خلاصي سوره معارج آیت نمبر 4 ده سوره معارج کې 50000 صاحب چې ده دا آیت نمبر 4 ده نسل د من سلاله د خلاصي مما اند ابو مهین د سپکو د حقیرنا غندونا یسپکی ثم بیا سواه برابر کړ د انسان ونفخا او پوکه واچو فيه پدې کې من روحه د خپل روحنا وجعل او جوړ کړل لكم د لپاره السمع وغنا والابصار او سترګي والافئده اذننا قليلا بذير لغما ده غنا تشکرون چې تاسو شکریا ادا کوئ وقالوا دی وای اذا ضللنا هر کلا چې مونږ ورک شو فی الارض پسمکه کې ان آیا بیا بمونږ لفی خلق پیدائش جدید نوی کې بیا منوري وقالو دی وای اذا آیا هر کلا ضللنا چې مونږ ورک شو خاور ایری شو فی الارض پسمکه کې ان آیا بیا بمونږ لفی خلق جدید پیدائش نوی کې راشو ان بیا بمونږ پیدا کړل شو بل کی هم دوی بلقاء ربهم ملاقات خپل رب سره کافرون منکر دي د اغینا قل ورته وایا یتوفاکم اغا مړکئی ملک الموت فرشتہ د مرګ الذي هغه وکلا چې مقرره کړی شوی دا بكم پتا سبحانه ثم بیا الى ربکم استاس رب طرف ته ترجعون واپس بکړل شي ولو تراو کچریت وګوري ازل مجرمون هغه وخت چې ګناګاران ناقصو ټټکړي بي رؤوسهم سرون خپل عند ربهم رب سرا در پوړاندې ربنا وایبدوي ربنا اے رب زمونږه ابصرنا مونږه اولیدل وسمعنا او مونږه واوریدل فرجعنا بس مونږه واپس واستوا دنیا ته نعمل چې مونږه عمل کو صالحا نیک ان موقنون مشکمږه اوس یقین کوون کیو نو بسترګي وګورو نه غنه بعد وای نو الله تعالی ته ایمان بالغیب مطلب ده چې لیدل نه وی اومنه نو الله بخلاصي کړه نو چې دا اوس دی ولید نو اوس وای چې مونږ بیا واستوا ولو شئنا کچری مونږ وختله لآتینا نمونږ باور کړي وې کل نفس هر یو کستا هداها هدایت داغه ولكن حق القول ثابت شو خبره مني زما طرفنا لاملأن خامخمغه زبډک کما جهنم من الجنه د پریاننا والناس او د انسانانو اجمعين ټولنا ټول ګناګارونه فذوق بسسکای بما په سبب دهغه نسیتم چې تاسو هیر کړیو لقاء یومکم هذا ملاقات ورته تاسو هذا چې داده ان بشکمغه نسیناکم هیر کړی تاسو نن ورځي وذوق وسکای عذاب الخلد عذاب د همیشګری بما کنتم بسبب دهغه چې وای تاسو تعملون چې عمل بمکو انما بشک خبر دا بل نه دا یؤمنو ایمان راوړي بی آیاتنا زما آیاتونو باندې الذين كسان اذا هر کلا ذکروا چې دوی ته نصیحت ورکړل شي بها په دې آیاتونو سره خروا پریوزي دوی سجدن سجده کوون کی وسبحوا او پاکي بیانې دوی بحمد ربهم فسنا صفات رب خپل سره وهم لا یستكبرون او دوی تکبر نه کوي سجده بیا وکي تاسو خامخه په معنی باندې ځان پوي کوي چې کله د الله آیاتونه واوري نو خروا سجدا وسبحوا انکم احکامات معلوم شي د الله د آیاتونو کې نو په غیبه عمل کوي بیا تابع شي هغه د پاره لکه د قران کریم کې دومره احکامات بیان شول د نندګانو بجانو احکامات بیان شول بل ورځ د پردې احکامات بیان شول د سود احکامات بیان شول مخکې به د غیبت بیان وشي وغیرہ وغیرہ نو الله فرمایي چې په دې کې بهترین هغه د انما یؤمنو ایمان خو حقیقت کې هغه چاره وړي دي چې وایوري او به اومني بیا اومني تابع شي د لپاره یعنی موږ ټول دا دعوه کوو چې قران مانو ټول دا دعوه کوو خو الله وی انما خبره دا بل نه ده دا کلمه د حصر ده یعنی دین علاوه بل مؤمن کې دی شي مؤمن خو هغه ده چې واوري نو به اومني الله دې موږ ته د امانلو توفیق راکړي تتجافا لریدی جنوبهم سټونه اړخونه د دوی ان د بشتارونه ملاس دی باندې چې اړخ کم لګیږي ته اشاره ده ان المضاجع د خپلو کټونو نه خوابګاهونو نه
يدعونا دی بلی دی دعاګانې کوي ربهم د خپل ربنا خوفا بيرا وطمعا او په امید سره یره همي چې الله سزا را نکي تمه همي چې الله به جنت راکي او څټونه لري وي اړخونه یعنی شپې پاتېږي تهجد کوي ومما او زنه د دوینا هغه دی رزق ومما او هغه نه چې موږ ورکړو رزقنا هم چې موږ ورکړي د دوی ته او د هغه مال نه چې موږ ورکړي د دوی ته ينفقون خرج کوي دا غینا فلا تعلموا بس نه ده پوها نفس هیڅ یو کس ما په هغه شی باندې اوخفیا چې پټ مقرر شوی دی لهم دوی د پاره من قرة عین د اخوال د سترګونه د اغه خبر نه ده ابو بخاری شریف کی حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو هريره نه روایت ده چې ما د انسان د پاره داسې ځای تیار کړی دی چې هیڅ یو سترګې لیدل نه ده هیڅ یو غوګونو اوریدل نه دي هیڅ یو زړه هغه باره کې سوچم نه ده کړی شوی او ما اخفي هغه چې ما پټ کړی دی د لپاره یعنی داس یو پټ شی مې ته تیار کړی دی لکه موږ په خپل ژبه کې هغه ته سرپرایز وایو چې هغه به زه تور کما چې به حیران یې چې مې ورکړي او دا د هغه عمل په نتیجه کې چې کم چې دی کوي الله خبر اوري نو بیا خروا سجدا او بیا پریزي منی هغه او د دې سایډونه د دې د غملات د بشتاري د شپې د قبګاهونو نه لري وي د دې ځانونه الله تعالی ته عبادت کوي او په ير او پتما باندې او د الله په لار کې خرچه کوي د الله په لار کې پیسې لګي نو الله فرمایي دې ته هغه بدل ورکما چې دې سره سوچم کې نه کړي قرۃ اعین دسترګو یخواله الله دې متوسر نصیب کړي جزاء اند بدل دا بما كانوا يعملون بسبب دا عملونه چې دوی کول افمن هغه څوک چې وی مؤمن کمن دا پشان ده کان هغه چا کمن دا پشان د هغه چا کان چې ده هغه فاسق لا یستو ندی برابر دا دواړه اما الذين بشکا کسان امنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات يعملون یو کړنه فلهم بذل پار بجنات المأوا دې پار زید جنت د اوسیدو د پاره مأوا زید اوسیدو ورتللو نزلن من مستیابوی بما بسبب دهغه کان جود یعملون چې عمل وکاو واما الذين وكسان فسقوا شغنا فرمانه فمأواهم بزید اغوی النار اور ده کلما هر کله ارادو چې دی اوغاړي ان یخرجوا چې دی اوزی من هذا دی جهنم نا وعیدو دوباره بکه اورو غردولې شي فيها بده جهنم کې وقیل او دې ته بوولې شي لهم دوی تذوقوا چې اوسکه عذاب النار عذاب د اور النار د اور الذي هغه کنتم به چې وای تاسو به چې باغی پوری تکذبون تاسو به دروغجن کوو ولا نذيقنهم او خامخبهم ورسكوا من العذاب د عذاب الادنى دنيشدينا دنيانا د دنیا سزا نه علاوه دون العذاب الاكبر علاوه د اخرت عذاب چې لوی دی دون العذاب علاوه د عذاب الاكبر لوی نه لعلهم دې لپاره چې دوی يرجعون او ګرځيږي ومن اسلموا توق دلوی ظالم ممن هغه چانه ذکر چې نصیحت وکړلې شي هغه ته بیاات ربه پایتونو در بخل سرا ثم بیاعرض هغه مخواړو عنها داغینا ان بشک من المجرمین مجرماننا منتقمون بدل غستن کیو انتقام غستن کیو ولقد بتاکیک سرا اتینا موږ ورکړو موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته کتاب فلا تکن بستمکیگا فی مریه بشکی من لقائه داغه د ملاویدونا وجعلنا وکړو موږ هغه کتاب هدن هدایت لبنی اسرائیل د بنی اسرائیل د پاره وجعلنا موږ جوړ کړیو منهم دا غوینا ائمه مشران يهدون چې لار به خدلا به امرنا زموږ په حکم باندې لما صبروا ارکل چې غوی صبر کړو وکانو غوی به آیاتنا زموږ آیاتونو باندې یوقنون چې یقین وکاو هغه نکان خلق پیغمبران او دا غي د پاره د امارت د پاره د بشرتونه الله تعالی بیان کړل یو دا چې هغه د الله احکامات او هغه کو يهدون بامرنا دا الله تعالی احکامات حکم کو او دویمه چې صبر کو ان ربک بشکر رب دستا هو اغا يفصل فیصله بو کی بینهم د دې پمنځ کې یوم القیامت فرض قیامت فيما باغز کې کانو جود فی باغ کې یختلفون چې اختلاف وکاو اولم یهدی آیا نه د قدرت لهم دوی ته خدا خبره معلومه شوی نه ده دوی د پاره دا خبره د هدایت ذریعہ جوړه نشوله کم اهلکنا چې څومره مو هلاک کړی دي من قبلهم د دین وړاندې من القرون د قومونو يمشون چې دی ګرځي فی مساکنهم دغه قرونو کې ان فی ذلک کان بدی کې لآیات النشانات افلا يسمعون آیات اورینا
اولم يروا آیا ندی کتی دی دوی ان چې بشکا مونږه نسوق روانو الماء او الى الارض اسمکی الجرزی اغزمکی تا چې واخه پکې نوی بیگایا فنخرج بهمغ روباسو به پدی ابو سرا زرعا فصل تاکلوا چې خوري اغا من هود اغینا انعامهم د دې څاروي وانفسهم او دې پخپل او انفسهم او دې پخپل هم خوري افلا يبصرون آیا دوی نه پويږي دوی نه ګوري ويقولون او دې وای متى چې کله وی هاذ الفتح دا ورځ فیصله ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی قل ورته وایا یوم الفتح چې ورځ فیصله لا ينفع فائدہ بورنکی الذين وكسانوا تكفروا كافرون دي ایمانهم ایمان دوی ولا هم او نبدوی سرا نبدوی تيون ضرور مهلت ورکل شي فاعرض بس مخواړه عنهم دوینا وانتظر او انتظار وکا انهم بشکدوی منتظرون دوی هم انتظار کوونکي دي د هغه ورځې بسم الله الرحمن الرحیم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد